ګرانو مینوالو السلام علیکم. نن هغه درې ورځې چې کوم غونډه وه د طالبانو او د امریکې ترمنځ د متحده عرب امارات دارالحکومت ابودابي کې هغه نن ختمه شوه او ښه خبره دا وه یو درې خبرې پکې ښې وې، یو خبره نیمه پکې خم نه وه. ښې خبرې دا دي چې یاره څومره پاکستان، یو اے ای او سعودي عرب، امریکا او طالبان د میټینګ نه پس چې کوم دی لکه ډېر پر امیده او خلک هم داسې ښکاري چې نور خلک هم افغانستان کې دا رپورټ راځي، ما ملګرو سره خبرې وکړې چې خلک ډېر زیات امیدواره دي او خوشبینه دي د دغه نه. او د میټینګ د کامیابۍ حوالې سره خو دا غټ زه وایم خبره دا ده چې په میټینګ کې دا فیصله وشوه چې د جنورۍ په 15 تاریخ باندې به بل میټینګ کېږي په سعودي عرب کې، او هلته کې به څونه خبرې چې دې ځای نه شوي دي نو دا به مخکې ځي. نو دا 15 تاریخ باندې د جنورۍ چې په سعودي عرب ښار ریاض کې به بل ملاقات دی. مطلب دا دی چې خبرې انشاءالله پازیټیو روان دي، افغانستان امن طرف ته روان دي. او دا د دې د قطر د میټینګ اهمیت چې کوم دی، یو خو دا دی چې دا دوبۍ والا میټینګ په قطر کې ولې ونه شو. تاسو ټولو ته پته ده چې د قطر کې د یو اے ای او د سعودي عرب د هغوی سره سفارتي تعلقات چې کوم دی هغه کال دوه مخکې ختم شوي دي. د هغې بنا باندې چې کوم دی دا میټینګ چې پاکستان ارګنایز کړی دی نو دی په یو اے ای کې وکړو. په دې میټینګ بله اهمه خبره چې کوم هغه دا وه چې په دې کې صرف پولیټیکل یا ډیپلومیټس نو یوزولي چې خبرې کېږي د دې نه مخکې چې څونه ټاک شوي دي نو د افغانانو د طالب د طرفه هم پکې د هغوی چې کوم دی کوم چې د سیاسي پوهان وایي یا سیاسي مشران وایي هغوی به ورسره پکې ناست وو. پاکستان طرفه د امریکې طرفه به هم ډیپلومیټک مشن وو، جنرالي به ډیپلومیټس ناست وو. په دې کې د امریکې د طرفه یو خو د هغوی چې کوم زلمی خلیلزاد او د هغه کوم ټیمو خو 9 کسان ویل کېږي چې هغه پکې د پینټاګان هم رالیږلي چې سټیټ ډپارټمنټ اف د پینټاګان نه چې زیاتره نظامیانو د پاکستان د طرفه ډیپلومیټس هم پکې وو. خو ویل کېږي چې 2 سینیر سیکیورټي افیسرز چې کوم هم په دې 3 ورځنۍ میټینګس کې ناست وو. د طالبانو د طرفه یو خوا که د قطر آفس پکې سیاسي د هغوی مشران یا مذاکرتکار پکې ناست وو، نو بل خوا د افغانستان نه ملا هیبت الله صاحب کله چې د افغانستان طالبانو ټیم پاکستان ته راغلو نو یو بل ټیم هم تشکیل کړو. دا د نظامیانو باندې مشتمل دی چې په هغې کې امیر خان متقي د ملا هیبت الله صاحب ډېر نږدې سلاکار او ملګری، عباس اخوند د هغوی نظامي کسر، حافظ یحیی او مولوي صدیق الله داو، او ورسره پکې د حقاني نیټورک چې کوم دی د هغوی د ملیټري څانګې مشر چې کوم دی ویل کېږي چې هغه هم په دې میټینګس کې. نو مطلب دا دی چې طالبانو یو سټیپ مخکې واغسته چې یاره خبرې په مخکې لاړ شي، نظامیانو سره کینې دي، یو بل په خبرو باندې پوهېږي. او په دې کې زیاتره خبرې دوی ویلې کېږي چې په سکیورټي سچویشن، پوسټ وډرال سچویشن باندې. خو اهم موضوعات چې کوم په دې کې وو، یو خو دا دی چې طالبانو په دې خبره باندې ټینګار راوړل چې یاره د قطر آفس چې کوم دی هغه دی په باقاعده توګه پرانستی، ځکه چې قطر آفس کله هم کولاو شو نو 2 ورځې پس حامد کرزي صاحب په هغې اعتراض کړی، نو تر ننه پورې هغه آفس چې کوم دی هغه بند دی او طالب هلته کې اوسي، طالب مشران په قطر کې دي خو باقاعده آفس چې کوم دی هغه نه دی پرانستی. یو خو د دغې خبره وشوله د قیدیانو سره که کمې پورې رهایي نه شي وي تر هغه پورې د نرمې رویې خبره وشوله. طالبانو چې فوري کړو د هغې رهایي، طالبانو ته د مومنټ خبره پکې وشوله چې هغې باندې د بندیزونه کم کړي شي، او امریکا د فوري طور باندې د ډیډلاین خبره وکړي چې کله به دا وځي. د دې سره سره چې کومې 2 اهمې خبرې دي هغه د سیز فایر حوالې سره چې کوم سعودي حکومت سره به ما په خیال فردر په هغې ډسکشن کېږي چې طالبان پکار دي چې په افغانستان کې فوري طور باندې 6 میاشتو لپاره جنګ بندي وکړي، او هغې سره سره د عبوري حکومت د انټرن سیسټم راوستلو خبره هم وکړله چې هغه پکار دی چې کوم کې دا کار دغه لا نه شي وي خبره ترې کېږي، یو عبوري حکومت وي هغه بلېږي. په هغې باندې لږې مسایل شته، ځکه چې طالب وایي چې د عبوري حکومت مشري به مونږ له راکوئ یا زمونږ نامینیټډ کس له، حالانکې دوی ورته وایي چې په عبوري حکومت کې به تاسو له باقاعده په غټ کچ باندې نمایندګي درکولی کېدی شي. د خفګان خبره زه دا وایم 13 ورځې ما دا ویلي د افغان حکومت چې کوم ډیلیګیشن تللی و د رحیمي صاحب په مشرۍ کې کوم چې هغه 12 کسیزه غونډه چې ټاکلې ده ډاکټر اشرف غني صاحب 3 ورځې دوی په یو اے ای کې ناست وو، هم په دغه هوټل کې په کوم هوټل کې چې خبرې کېدلې. همدې خبره خو دا ده چې دا ما په خیال ډېر لوی امبارسمنټ دی او په کار نه وه چې داسې شوي. اټلیسټ کاله ضروري ده چې خبرې دې شوې وې، خو هسې یو فوټو سیشن چې د هغوی هم یو مخرونۍ شوې وه
دویمه خبره دا ده چې افغان حکومت دا ډیلیګیشن چې تللی دی دا خو به د چا په وینا تللي چا به هغوی ته ایشورنس ورکړی چې یاره دغه شانتې د دوی راتګ چې کوم دی دا په دې حوالې سره چې یاره د دوی ملاقات به وشي نو آیا دا ملاقات ولې ونه شو او بیا چې چا افغان حکومت ته ویلي چې دوی راولېږي نو د دوی چې تللی دي سینیر لیول مشرانو پکې د هغوی ملاقات نه دی شوی 3 ورځې هلته ناست وو نو زه وایم چې دا هم ډېر زیاتې شوي دي او پکار ده پاکستان له سعودي عرب له امریکې له او یو ای له چې یاره طالب یې دې ته مجبوره کړی دی چې یو روټۍ باندې خو یو سیشن شوی وي هسې ناست وي ځکه چې که افغان حکومت پکې نه نو زه دا ګڼم چې دا خبرې بیا د افغان ترمنځ نه دي دا خبرې چې کوم دی د بهرنو او د بهرنو ترمنځ دي ځکه عام افغان وګړي دا وایي چې یاره طالب چې کوم دی دا د بل چا په لاس کې دې خبرې کوي نو زه دا وایم چې دا هم پرمختګ خو دی جنوري میټینګ شو بیا په دې کې بل هم پرمختګ چې وشو هغه دا دی چې زلمي خلیلزاد څنګه چې میټینګ ختم شو نن فوري طور باندې پاکستان ته هغوی راغلي او د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړو او څومره خبرې چې شوي دي هغې باندې کانفیډنس کې واغستو شکریه هم ادا کړله د پاکستان د کوآپریشن افغانستان کابل نه ډېرې ښې خبرې را روانې دي هلته کې د صلح عالي شورا مشر چې کوم دی پخوانی د داخله چارو وزیر عمر داودزی صاحب هغوی هم دا خبرې کوي چې یاره لکه جنرل فیلینګز دا دي چې د پاکستان پالیسي افغانستان حوالې سره ډېره زیاته بدله شوې ده او امن چې کوم دی هغه اوس یو ټارګټ دی دا نه ده چې څنګه به کېږي اوس خبره دا ده چې کله به کېږي نو دا ډېر اهم یو څو پوینټسونه مې چې تاسو سره